السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم مستنه کړی ده چې دغه د شهوت ګولۍ دي، یو قسم ګولۍ راځي، دا خوړل څنګه دي د شهوت لپاره. محترمه دې مسلې ته به لږ وضاحت ورکړو. یو وخت مې په دوکان کې یو ملګري م راسره وه، صابون مې رانیوی، نو هغه انډیوال راته وایي یو حاجي صاحب و ژر راوځه دې بنې مې سامان خیر دی. دلته خو زه دی شرمېږم. مال ولې شرمېږې؟ په دې دوکانو کې دی خراب شیان خرڅېږي، ما چې خرڅېږي خوا ده نه ښځې ورته راځي، ټول نارینه راځي، نو دا څنګه دا ما راوایي په دې دوکانو کې خو دغه شیان خرڅېږي، دا بعضې خلک چې زناوې کوي راځي دلته یو قسم ګولۍ دي، که ټوپان دي، که سپیروي دي، دغه رانیسي. یا نو باران نو بیا پردۍ ښځې دي به شپه ورسره تېره کړي، نو دغه بیان ده راته وکړي. نو دلته زه په خبر شوم چې داسې شیان شته چې هغه قوت اضافه کوي. نو محترمه که یو سړی دومره ضعیف وي چې د خپلې ښځې د جماع څخه هغه وتلی وي، جماع نسي کولی، هغه کې وخوري، په دې کې څه مشکل نه لري. او دا که چیرې څوک د زنا دپاره دا شیان رانیسي، نو خو زنا هم حرامه ده، او دا خو نو ښه ځان ورته تقویه کول دي، ځان ورته په طاقت کول دي، ځان په پاور کول دي، دا خو بیخي حرام کار دی، بیخي غاړې بندې دي. او که یو سړی قوت لري د خپلې ښځې خواهشات پر کولی سي، نو دی وایي د ښه زیات خوند او د شوق دپاره دا کار کوم. بیا نو محترمینو فقهای کرام یو قاعده ږدي، وایي هر هغه شی چې بدن او صحت ته تاوان رسوي، که څوم حلال وي بیا حرام ګرځي. نو دغه شیان چې بیا طبي لحاظ، ځکه زه طبیب هم یم الحمدلله، د طب علم هم راسره شته، نو خو دا دی چې زما د دې مسایلو د فقه و د حدیثو تفاسیرو شوق ډېر دی. دا طب کتابونه ګورم نه، کنې یو وخت ما د طب کتابونه کتل، مطالعه کول مې داسې طبیبانو سره به زما بحث و، دوی به راته تا چېرې دا تعلیم حاصل کړی دی د طب؟ ما بس دا کتابونه د طب ګورم، انګریزي ډاکټري نه، دا طبیبي شیانو کې مهارت لرم. نو په طبي لحاظ باندې دغه شیان چې دي هغه د انسان د هډوکو غړ راباسي. حوی فیلطب دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی چې دغه شیان استعمالول د انسان د هډ غوړ راباسي. نو که یو سړی 10 کاله طاقت لري د شهوت، چې دا ګولۍ استعمال کړي 5 کیلو ته به رارسېږي، نو د ډېر خوند دپاره یې هم استعمالوي، ځکه د بدن ته تاوان رسي، هر هغه شی چې بدن ته تاوان رسي د هغه استعمال بیا حرام ګرځي. او دا که یو سړی له بده مرغه سپین ږیری وي او ښځه یې ورباندې ځوانه وي او هغه خواهشات پوره کېدل غواړي، د هغه دپاره نو بیا څه مشکل نشته. ملګري له دوبۍ څخه پوښتنه کړې وه، په دا اوس کې یې زنګ راته ووهه په ټلیفون باندې، د انډیوال مې کور ته ځي، نو دی دا ګولۍ رانیسي، دغه ګولۍ استعمالوي. نو محترمینو دا بعضې مسافر په دا نورو ملکو کې چې دي دا ټیویانو دغه بلاوې ګوري، بیا په ځان باندې لاس معذوره کوي. دا زه غیب ویل نه کوم، دا پوښتنې کېږي راته، داسې خلک دی راته جاړي، وایي مولوي صاحب زه له دې عمله نه خلاصېږم، بیا ما نبوي نسخې ورښولي دي، اذکار مې ورښولي دي، ما له دې مرضه خلاص کړي دي. نو ټي وي کې پردۍ نجونې ګوري، بیا دوی بازار ته راوځي، پردیو ښځو ته ګوري، نو باره نوره تقوا او ایمانداري زموږ دا کمزوری ده، بس بارانو په لاس باندې ځان معذوره کوي. نو په لاس ځان معذوره کېدل دا د انسان هغه الې د تناسل ته ډېره غټه ضربه او تاوان ورکوي. هغه شهوت ماده چې په انسان کې د هغه کمزوري کوي. نو داسې خلک باید اجتناب وکړي، نارواو څخه ګولۍ ته ضرورت نه پیدا کېږي. تاسې تلاوت قرآن ډېر کوئ، ذکر ډېر کوئ، عبادت کوئ، په هغه شهوت ماده او قوا به مو خپله پر ځای سي، او داسې ټیویانو ته ګورئ، نو بیا به خود په ګولۍ ګزاروئ. نو محترمه که یې څوک د ښځې د ضرورت نشي ورپوره کولی، دومره معذور شخص وي، هغه دپاره بیا پروا نه لري. او داسې که تکړه یي او دی د زیات خوند دپاره بیا دې نه استعمالي، تاوان ورته رسوي. در المختار دغه رنګه رد المختار جلد 3 صفحه 202 کتاب نکاح باب القسم، دغه رنګه بحرایق جلد 3 صفحه 302 کتاب نکاح باب القسم، او دغه رنګه تبیین الحقایق جلد 2 صفحه 620 کتاب النکاح باب القسم.
نو محترمینو د معذور چا دپاره هېڅ مشکل نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.